سعودي عرب کې غټ ګاډي چلو مونږ ته چې کله مخالفه ملو شي 3,000 ریالې پولیس له 1,500 ریاله ورکو نو آیا دا ټیک دی که نه دی کاغذات او ارڅه در سره برابر وي د دې ګاډو اکثر پرمټ وي که پرمټ در سره وي نو بیا خو ته چې کله دله دا د تا همداسې ګیري همداسې مخالفه درکوي او ته د نه ځان خلاصې 100 ریاله دله ورکې نو ته پې نه یې مجرم هغه چې کم سړی د نه رشوت الي هغه مجرم دی خو که ته په کاغذاتو مکمل نه او د قانون خلاف ورزیم کې او بیا رشوت ورکې نو بیا دواړو طرف ته مجرمانی تم ګناهګار او هغه هم ګناهګار دی بل سړي له به عمره څنګه کې هغې کې صفا مروه به کې د عمرې درته یو اسانه طریقه ښیم کله چې سړی لاړ شي د خپل وطن نه نو دلته نه به احرام وتړي نو نیت ته اول نه تړي جاس کې چې کله درته اعلان وکړي چې یاره تاسو میقات نه تیریږي هغه وخت کې نیت وکړه نیت دا دی چې تلبیه به وکړي اللهم انی اريد العمره فیسرها لي وتقبلها مني یا الله زه د عمرې اراده کوم دا مانه قبوله کړي او دې کې راته اسانتیانې راولي نو بیا چې کله لاړ شي نو هوټل کې سړی سامان کیږي حرم ته دی لاړ شي بیت الله ته مخامخ شي نو علما وی دی وخت کې به دا بنده دا دعا وغواړي چې یا الله ما مستجاب الدعوات کې په بیت الله چې کم پیلنې نظر پروزي نو په دې وخت کې به ته یا الله چې زه کومه دعا غواړم ته قبلې نو بیا چې کومه دعا غواړي الله تبارک وتعالی به قبلې طواف په شروع کې طواف په داسې شروع کې چې د حجر اسود ته مخامخ به ودرېږي استیلام به وکړي بسم الله الله اکبر دواړه لاسونه به شروع کړي اوچت کې لاس به ښکل کې او چکرې به شروع کړي اووه چکرې چې ته کله ولګې نو دا ستا طواف مکمل شو دی نه پس په 2 رکعاته نفل وکړي د طواف بیا به صفا مروه کې د صفا نه به شروع کې په مروه به ختمې مروه نه به شروع کې په صفا به ختمې نو اوم چکر آخرنې په مروه باندې راځي دلته چې لاړ شي نو هلته کې به سر ګنجې کې سړی او ښځه به ویښته کټ کي یا به سړی هم ویښته واړي کي که قصر کوي نو هغې نه پس ته 2 رکعاته به وکړي بس د ده عمره وشوه دا د ده ځان دپاره ده که خلک بل چا دپاره عمره کوي آب هم داسې کوي خو هغې کې به نیت دا کوي چې یاره زه پلاني دپاره عمره کوم او که یو سړی عمره خپل ځان دپاره مو کوي او ثواب بل چاته بخي نو دا هم ټیک ده داسې هم کولی شي آیا وی کافر چې ښه کار وکړي ما سره په یو ملګری بحث کوي وي دې ته پې اجر ملاویږي آیا دې ته اجر ملاویږي که نه ملاویږي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای نبی کریم صلی الله علیه و وسلم فرمای وی کله چې یو کافر نیک اعمالو کی نو وی د دې نیک بدله نیکه بدله د په دنیا کې ملاویږي د رزق فراخواله پې راشي یا که د باندې څه مرض وي د نیکه په وجه نه هغه مرض د نه ختم شي یا څه نور څه داسې عائشہ رضی الله تعالی عنها یو ځل نبی کریم صلی الله علیه و وسلم نه تپوس کوي د الله رسوله وی زمونږ چې کم د آبا و اجداد تیر شوي دي او دوی نیک اعمال کړي دي او هغې خو د اسلام په حالت کې نو دوی سره به څه معامله کیږي نو د دواړو جهانو سردار ورته فرمایي وی دی کلم الله نه د بخښنې سوال نه دی کړی د دې عقیده کې فرق و د دې خلکو چې کله عقیده کې فرق نو دوی ته په دې باندې اجر نه ملاویږي مسلمان د پاره په دنیا کې اجر شته چې کل نیک اعمالو کې د هغې بدله ورته ملاویږي او په آخرت کې هم د دې له ذخیره شته خو کافر له په آخرت کې ذخیره نشته په دنیا کې ورته بدل ملو شي زما کور والا لاندې ماشوم راغلی و هغه وفات شوی د دې کفاره څه دا قتل جار مجری ده یو خو به د دې ماشوم میراث په دې مور ته نه ملاویږي دویم به په عاقله د دې په خاندان به د دې ماشوم دیت وي او دا ښځه به کفاره 15 ورځې روجي دي پر لپسې بنیسي د ښځو چې کم هغه مخصوص د روجو د معاف کېدو د منځونو د معاف کېدو ورځې وي هغه ورځې که په دې کې راغی خیر دی خو بیا به هم دا 15 ورځې پوره کوي خو که همداسې په دې کې تسلسل ونه ساتلو نو ښځې به دا روجه به بیا د سره نیسي بیا به 15 روجې نیسي خلک جماعت ته ولاړ یو په هغې کې 10 صفونه 15 صفونه پرېږدي اکثر ولاړې مونږ ورته ووایو خو هغه نه مني دا مکروه دي انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ ابو داود شریف کې روایت دی نبی کریم صلی الله علیه و وسلم فرمای اولنې صف پوره کوي هغه چې پوره شي بیا ورپسې پوره کوي هغه چې پوره شي بیا ورپسې پوره کوي داسې صفونه پوره کول پکار دي صف کې خلل نه دی راوستل پکار وفات نه پس ته د سړي د کفن څه طریقه ده یو انسان کله وفات شي نو دله چې کله غسل ورکړی شي نو د سړي کفن 3 کپړې دي
ازار، کمیس او لفافه. اول با په هغه کټ باندې لفافه واچي. لفافه دا یو لوی شانتې کپړی ټیک شو، لوی کپړه چې ده دې ته لفافه ویلی کېږي. مطلب پوره کپړه هغه سره پورې واچي. بیا به هغې باندې کمیس به پرې واچي، لفافه به ازار به پرې واچي. ازار دې ته ویلی کېږي چې د سړي هغه شرمګاه پرې پټېږي. بیا به کمیس په پرې خور کې، کمیس به داسې چې هغې فولډ به کې د هغې لاندې ته چې کومه ده هغه به واچي او بل به کېږدي بل طرف ته. کله چې مړی ولامبې یا په هغې کېږدي نو مړی چې پکې کېږدي نو په هغې باندې به هغه سر کې اکثر کټ کړی وي، هغه ګریوان یې پکې جوړ کړی وي، نو هغه سر طرف نه به راولي، دا سړی به پرې مکمل پټ کړي. بیا به په هغه باندې هغه لفافه چې کم هغه ازار دی، ازار به پرې راولي چې هغې سره د ده خپل وجود مخصوص اندام پټ شي. او بیا به هغه لفافه به تې ته وکړي، سر له به هم غوټه ورکړي، لاندې له به هم د کفن په ټوټه غوټه ورکړي. او بهتره دا ده چې منځ کې هم ورکړي. خو د ښځې دپاره یو پکې زیات دی، هغې ته سینه بند ویلی کېږي. ښځې دپاره به یو سینه بندل په هغې کې تړي. دا د کفن طریقه ده. یو سړي د روژې نظر منلی دی نو یا د دې په ځای کفاره ورکولی شي. د روژې چې کم نظر دی منلی دی هماغه روژه به نیسي. او که یو سړی مرض الوفات کې پروت هغه نه سمیږي نو بیا به هغه د دې روژې په ځای باندې کفاره ورکوي. دا هم کولی شي. یو حدیث چلیږي، خلک وایي چې یاره کم سړی د روژې پیلنۍ مبارکي چاله ورکړي په دې تاریخ روژه ده، وي د د جنت خوشخبري. دا منګړت دی، دا خلکو ځان نه جوړ کړي دي. او په روایت کې راځي من کذب علی متعودا فليتبوأ مقعده من النار. کم سړی قصدن ما پسې دروغ حدیث تړي وي د ده ټکانه جهنم ده. نو دا احادیثو کې چرته نم دا نه دی ثابت، نه کم ځای نشته دی. نو هسې خلکو ځان نه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم پسې حدیث تړلی، دا ګناه ده، دې نه ځان وساتئ. د سر د یو ملګری وایي وي چې د یو بل ګمن د سر کې نشي والی وي، دا چرته حدیث نه ثابت دي. آداب معاشرت خلاف دي. د آداب معاشرت دا خلاف ده چې یو سړی د بل سړي ګمنځه یا د سر برش استعمالوي. که استعمال که څه حرج پکې نشته، خو اکثر ښه نه ده چې استعمالي کړي. ځکه چې د بعضې سړي په سر کې که چېرته مرض وي، څه بیماري وي، نو هغه بیماري د هغه ګمنځ یا جراثیمو د وجې نه بل ته ولګي. حدیث کې چېرته نه دي راغلي چې یو سړی د بل نشي استعمالولی. خو آداب معاشرت چې معاشرت کې ژوند تېره، نو د هغې څه آداب دي، طریقه ده، نو د دې لږ خلاف ورزي در په حدیث کې نه ده ثابت. د سر د مسې طریقه، سنت طریقه څه شی ده؟ د سر د مسې طریقه کم زمونږ چې علما کرام وایي، امام ابو حنیفه رحمه الله په نس باندې د سر د څلورمې حصې مسح کولی شي. دې سره سړی د فرضیت نه وځي. مسح کول خو فرض دی، چې په اودس کې د مسح ونه کړو نو هغه اودس نه دی شوی. کله چې اودس کې نو کم مکمل د حدیث نه ثابت دي، نو د مکمل سر مسح چې ثابته ده نو هغه داسې ثابته ده کم چې زمونږ اکابرین وی او عبدالله ابن زید رضی الله تعالی عنه نه منقول دي، چې د لاسونه پوره لون کې نو هغه به د تندي د سر د ابتدا حصې نه والې د سټه پورې به لاړ شي دلته پورې، او دلته نه به واپس داسې راشي. او بیا که لاسونه د لمدې ټیک ده او که لمده نه وي نو لونده که نو په هغې کې چې کمې د تشهد دا ګوتې دي نو دا په دې غوږ کې دننه او دا کټې ګوتې دا د غوږ د پاسه راوله. او کم چې د سټ دا مسح ده نو دا اکثر علما په دې کې اختلاف کوي چې دا نه ده ثابته، خو په دې کې اتفاق دی، په دې کې د چا سره نشته. نو دا بهترې طریقه ده. او که یو سړی وایي چې یاره زه د څلورمې حصې مسح کوم نو هم کولی شي. امام شافعي رحمه الله وایي په درې ویښتو باندې هم د سړي مسح کېږي، چې درې ویښتې هغې لونده که مسح پرې وشوه. خو د احنافو په نس باندې بهتره دا ده چې د سر څلورمه حصه او هغه هم ابتدا د شا طرف نه نه، ابتدا نه چې کومه څلورمه حصه ده نو په دې باندې مسح کېږي. یو سړي په کور کې فقر او فاقه ده او دی په نورو باندې صدقې کوي. ګوره افضله صدقه هغه ده چې کم په خپل اهل و عیال باندې وکړي. کله چې ستا په اهل و عیال باندې فراخي نه ده، ته بهر صدقه کوي او دی بل چاته محتاج کېږي، نو دا ټیک نه ده. عبدالله ابن مسعود صاحب چې کله وفات کېږي، حضرت عثمان صاحب ورته وایي بچو ته دې څه پرېښی دی؟ وی هېڅ مې نه دي پرېښی، وی صرف مې هغې ته صورت واقعه پرېښې ده چې د هغې تلاوت به کوي. او ورته وایي نه، وی چې کم مال دی وصیت کړی دی، وی درېیمه حصه مال وی هغه ته ورکه، او وی نور مال د خپلو بچو دپاره. وی دا افضل دی چې سبا بل ته لاس نیسي. نو دې نه ښه دا نه ده وی چې ستا بچي په خپل مال باندې خپله پابند وي او د هغې نګرانۍ کوي.
دا هلک وایي ما ښځې له دمکي ورکړی چې تاله به طلاق درکمه وي دمکي مې وله ورکوله طلاق نیت مې نشته او نه مې ورکړی دی نو چې دمکۍ سره طلاق نه واقع کېږي او دا دمکیانې ډېرې مه ورکړه صرف دا دمکیانې ورکړې سبا به یې د خولې نه وتي بیا به جاړي ناست به سودخوره سړي نه قرض اخیستل بهتره خو نه ده چې سودخوره سړي نه قرض والی حلال سړي آمدن والا نه قرض والا خو که داسې څوک نه وي نو بیا سودخور نه قرض خو اخیستی چې خو دا نه چې قرض ترې والي او هغه ورپسې سود تړي چې سود ورپسې تړي بیا خو نشي اخیستی که څومره قرض درکړی او ما هغه عمر واپس کړي نو بیا پکې ګنجایش ته دی ښځې د واده نه پس د خپل والدینو له زکات ورکوي ګورئ خپل اصول او فروع له ته زکات نشي ورکولی پلار نیکه غور نیکه په بره ورځه دې له نشي ورکولی بچین وسي کړوسي دا فروع دي دې له نشي ورکولی که یو ښځه خپل مور او پلار له د خپل سونې یا د مال زکات ورکوي دا نشي ورکولی دا زکات نه دی شوی که زوم خپل خواخې له زکات ورکوي د خپل مال زکات ورکوي بیا ورکولی شي یا خپل سخر له ورکوي دا ټیک دی خو که د لور د سونې زکات ورکوي نو دا هم نشي ورکولی دا به هم بل چاله ورکوي اکثریت خلک داسې کوي چې دې کې هیلې کوي نو دا زکات نه کیږي په یو حدیث کې راځي وي چې د سند خرابي د هند د وجې نه ده او د هند خرابي به د چین د وجې نه وي دا یو ضعیف حدیث د امام جوزي رحمه الله چې د شپږمې سوې هجرې یو محدث تیر شوی دی هغه دا یو حدیث روړی دی 508 نه 597 هجرې پورې د وفات راځي نو دا حدیث ضعیف دی په روضة المشتاق کې دا روړی د دې څه دومره خاص اصلیت نشته واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین امين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله وأصحابه أجمعين الله العالمین ایمانم نصیب کې یا الله څومره ګناهونه رانه شوي دي په نیک اجرونو راته بدل وګرځئ یا الله د هر قسم آفتونو مصیبتونو پریشانیانو نه مو وساتې یا الله د حاضر او د ټوله د ایمان په نور باندې منوره کړي یا الله څومره مشکلات هم دي تی حل کړي یا الله څومره بیماران دي خصوصا زما یو وراره اپریشن شوی دی دعا ورته وکړي یا الله صحت کامله عاجله مستمره ور نصیب کړي یا الله آیندم د دغه شانت امتحاناتو نه وساتې یا الله دا بیماری ورته په روغ صحت نعمت باندې بدله وګرځي الہ العالمین دا کم مرض دی او دا کم زخم دی یا الله په خیر او عافیت روغ رمټ کړي یا الله مونږ ټولو ته بار بار د حرمین او شریفینو سعادت سره د ادب او احترام نصیب کړي الہ العالمین مونږ ټولو ناراضي شي الله داسې راضي شي چې کلم ناراضه نشي وصلی الله تبارک وتعالى على خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین